چې نبی علیہ السلام د مور د ګیډې نه پیدا شو د ولادت د ګل ورځ وه نهم ربیع الاول صبحي وقت 20 منټ د پاسه 4 بجې وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د بطن آمینې نه د خپل مور د ګیډې نه دنیا ته تشریف اوري وکړه دا چې تاسو ته پته نهم ربیع الاول د ګل ورځ صبحي وقت طلوع فجر نه مخکې 20 منټه د پاسه په 4 بجې باندې محمد رسول الله دنیا ته تشریف اوري کړی ده چې دا هر امتی ته پته چې زما پیغمبر دنیا ته په کومه میاشت کې راغلی دی چې هر امتی ته پته چې زما پیغمبر په کوم ورځ باندې دنیا ته تشریف اوري کړی ده او په کوم ټیم باندې دنیا ته تشریف اوري کړی ده دا د خپل د گویا د یو امتی د خپل پیغمبر سره د عشق معامله ده زما وخت هلکه عیسایانو یهودیانو ته د خپل پیغمبر تاریخ معلوم دی خو مو ته نه دی معلوم هلکه مسلمانانو تاسو ته موږ ډېر ګیا ګزرایو مو ته د یهودیانو نه ګیا ګزرایو چې هغوی ته خپل د پیغمبرانو سیرت د ابتدا د ولادت نه تر انتها پورې تر وفاته پورې یاد دی لیکن نن د محمد رسول الله امتی ته د خپل پیغمبر د سیرت په باره کې پته نشته نن زه د نبی علیه السلام د سیرت 2-3 خبرې کوم ځکه ما وویل ربیع الاول دی او د ربیع الاول د محمد رسول الله د سیرت سره یو عظیم مناسبت دی او د سیرت فواید او فایدې ډېرې دي فضایل ډېر دي او تاسو ته د فضایلو یو خبره کوم یو غیر مسلم کلمه وویله مسلمان شو چاته تپوس وکړه هلکه اسلام ته څنګه متاثره کړې اسلام کې څه داسې کمالو چې ته متاثره کړې اسلام کې څه داسې یو فضیلتو چې ته متاثره کړې اسلام کې څه داسې یو پاور چې ته متاثره کړې او تا کلمه ووې د محمد رسول الله غلام شو دا غیر مسلم ورته خپل د طرف نه کلمه ووي توجه غواړم ستاسو توجه غواړم چې د سیرت څومره کمال دی چې د پیغمبر د تاریخ نه امتی واقف نه نو امتی نه دی بیا تاسو ته وایم چې د پیغمبر د خپل پیغمبر د تاریخ نه واقف نه نو امتی نه دی وای ما د نبی رسول الله سیرت اوریدم تاسو توجه غواړم او په سیرت کې ماته یو واقعه مخې ته رااله هغه واقعه داسې وه چې یو کس نبی رسول الله دربار ته راغی او نبی رسول الله ته د الله رسول ډېر ورځې شو چې بچی رانه روک شوی دی زوی رانه روک شوی دی ښځې مې ځان کور کې په ژړا مړ کړ او د الله رسوله زه د لیونو غوندې د مکې او د مدینې په دا کوڅو کې خپل بچی پسې ګرځم د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې زما بچی پیدا شي ما وی چا ته دعا دپاره راغلی دعا دپاره دربار نبوت ته راغلی دعا دپاره د محمد رسول الله دربار ته راغلی وګویا چې نبی رسول الله ورته لاس اوچت کړ و دعا یې وکړه ما وی دعا داسې انسان کوي چې لاسونو د اوچتېدو نه مخکې په زبان باندې د الفاظو نه د ویلو نه مخکې گویا چې په زړه کې تصورات په ذهن کې تصورات راځي زما رب په عرش باندې جمله وفرمایله محبوبه ستا په ذهن کې به نه راغلی محبوبه ستا په زړه کې به د هغې خیال تصور فکر و سوچ نه راغلی محبوبه چې ما به په عرش باندې فیصله کړي تا به دعا دپاره لاس نه اوچت کړی محبوبه تا به د زبان نه الفاظ نه ایسته ما به ستا په دعا باندې لبیک ویلې محمد رسول الله الفاظ وویل ربا بچی پیدا کا دعا داسې وه یو انسان نامنډې والی د الله رسول ما یو ماشوم ولیده د نورو ماشومانو سره لوبې کولې ټولو ماشومانو لوبې کولې یو ماشوم جړلی د پلار پسې چغې والی نبي رسول الله ته دا سړی ولاړ د الله رسول ها دا زما بچی دی دا زما بچی دی نبی رسول الله چې ما دا سړی ولیده منډې والی خپل بچي پسې منډې والی ما ورپسې صحابي ورولېږه چې دا پلار ته اواز وکړه پلار یې دربار نبوت ته واپس راغی ورته ویل د الله رسوله زه د بچي نه بغیر پاتې کېدی نشم ستاسو خبره بعد کې اورم زه بچي سره ملاوېږم پیغمبر ورته جمله وفرمایله چې توجه غواړم ستاسو توجه غواړم پیغمبر جمله وفرمایله چې ها بچی سره ملو شه لیکن یو خبره کوم ته چې بچی له اواز ورکې نو په بیټه او یا بنیا باندې په بچی باندې اواز مه ورکوه ځکه په دغه مجلس کې به داسې ماشومانې چې هغه به یتیمانې د هغې به د پلار د اواز په انتظار ځکه چې د یتیم ته د زوی اواز کول دا د مرګ اواز کول دی ځکه هغه به وایي چې کاش
چې زما پلار ژوندی وي که ته ورته اواز کوې نو په خپل نوم والا او د بچي والا محبت پې په کور کې وکړه کور کې ورته بچي بچي ووایه ما چې د سیرت دا واقع وره ما وایي چې زما د جانان د محمد رسول الله د یتیمانو د بچو د ماشومانو دومره فکر دی ما ته په سرزمین کائنات کې داسې انسان وښیه په انسانیت کې چې د یتیمانو د ماشومانو ورسره دومره فکر وي وایي کلمه مې ووایه مسلمان شوم ته ما محترم ما ته په سرزمین کائنات کې داسې انسان وښیه چې د پردو ماشومانو یتیمانو ورسره فکر ما چې دا واقع د سیرت وې دا مې واورېده او مې ویله وایي قسم د کلمه مې وویه د محمد رسول الله غلامۍ ته مې ځان واچو سیرت کې کمال شته سیرت کې کمال شته خو چې ته وورې او هغه صحابه د سیرت د محمد رسول الله نه واقف او هغه سیرت د نبی رسول الله اپلو کړی مو صلوات الله عليك